أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. دا آیت مطلب دا دے چې انسانانو تاسو ته سم مصیبت را رسی نو هغه ستاسو د خپل لاس د ګټې یعنی د خپل عمل د وجې را رسی او ډېر ستاسو عملونه خدا سي چې هغه الله معاف کړي ټول عملونه. دا دنیا کې هر څومره تکلیفونه هغه چې راځي مومنانو د پاره پاغي تکلیفونو کې هم خیر دی. ولی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د مؤمن حالت ډیر عجیبه او ناشنا دی. کله په خوشاله راولي نو د شکر ادا کوي دې کې د لپاره خیر. کله په مصیبتونو راولي د صبر کوي او دې کې د لپاره خیر دی. یعنی د مؤمن هر حال خیر دی. بل حدیث واره عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چې قرآن کی دا آیت ډیر ګران دی چې من یعمل سوءا یجز به چا چې بد عمل کو سزا ورته ملويږي. یعنی خلقونه خو گناہونه کیږي بد عمله کیږي او خامخا د هر یو عمل بد عمل سزا چې ملويږي. نو نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل دا خلق باندې چې کوم تکلیفونه راځي نو دا هم په دې ګناهونو ختمېدو کې لګي کنه دا هم په دې سزا کې هغه شمارل کی. دنیا کې الله پاک داغي ګناهونو نه پاکي په دې سره. په حدیثو کې د تبي د غرنګي دا رګ خوځیدل پړکېدل جسم کې د رګ او د غرنګي د جوړونو د دې ټولو دردونو باقاعده خاص ذکر راغلی دی. او داسې هم چې کله د انسان پخپه کې ازغې هم ماتېږي نو هغې سره د انسان ګناهونه هغه لرې کېږي. الله پاک وله ګناهونه هغه ختموي. څومره هم تکالیف چې هغه انسان ته رارسي د دې سره د ګناهونه لرې کېږي. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د چا عیادت وکاو د یو بیمار تپوس له ولاړه هغه له دا قسمه تسلی ورکوله چې کوم بیماری راځي په انسان باندې تکلیفونه راځي نو دې سره د خطایانې هغه معاف کیږي ګناهونه هغه معاف کیږي. بیا حدیث کې راغلی وای کله چې خلق په دې قیامت کې د دې هغه کسانو بدلی ویني کوم باندې چې دنیا کې ډېر تکلیفونه راتلل نو ارمان وو کې چې کاش چې دنیا کې به مونږ باندې داسې تکلیفونه راغلي وي چې خلکو رانیولې وي او په کینچو باندې زموږ غوښې کټ کړې وي. دا د څه وجې وي یعنی انسانانو چې کوم هغه تکلیفونه برداشت کړو او د هغې په وجه چې الله وله کوم مرتبې به ورکوي. یو بل حدیث ته وګوره ډېر ناشنا وای کله انسان له الله رب العالمین یو لوی مقام او مرتبه په جنت کې تیار کړی وي او د عمل چې د هغې مطابق نه یعنی عمل یې ډېر اوچت نه او مرتبه ډېر اوچته ده دا وی په دې باندې الله یې ورسوي چې تکالیف او مصیبتونه پې راولي او د په هغې باندې صبر کوي نو د هغې په وجه الله رب العالمین هغه اوچت مقام ته او مرتبې ته ورسوي. بیا د دې په باره کې احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څو قسمه مثالونه ذکر کړي د دې لپاره چې خلک د دنیا د تکلیفونو ته تنگ نشي. اول خدا خبره چې څومره ایمان سیوا کیږي دومره به امتحان سیوا کیږي.
نو په ځای د دې چې انسان پریشان کیږي نو دې دا وایي چې الله رب العالمین په ما باندې دا تکالیف راولي او ان شاء الله دې سره زما ایمان با نور سوا کیږي و من یؤمن بالله یهدی قلبه او بیا چې دا ایمان وی دا زړه الله رب العالمین خلق لا مضبوط کی. حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم یو ځلې ډیر زیات بیمار شو سخت تبه وا او اکثر به فرمایلو په تبه کې چې پما باندې دومره تبه راځي لکه چې تاسو دوه تنو باندې راشي ادواړه چې یو ځای کې یوازې پما راځي او دا سي پیغمبرانو سردا سي معاملہ بوا هغه باندې با ډبل تکلیف راته خو ډبل اجر بولم الله پاک غور کو چې تکلیف بغټو نو غټ اجر بو غټ مصیبت وی نو غټ اجر او ثواب هغه الله پاک خلق لا غور کوي. نو ما خبر کوله نبی صلی الله علیه وسلم دومره توه پر راغل و دومره بیمارو چې خلق ولا کټ راک یو ونه وا او دا غیونه لاندې ولا کټ هغه کې خدای نبی اسلام باغی کیو نو برونه سره یو مشکیزه ځوړند کړه دا مشک د وبو او اغینا دا وبو دا ساس کی دا براتل او تویدل با په نبی صلی الله علیه وسلم په سینه باندې په جسم باندې ولی نبی علیہ السلام با اکثر د دې تبي علاج په وبو سره هغه کو او بعض تبي داسي دا سنور سوجو نه نو هغه کې بیا وبخني نو معلومات هغه خشي هر یو دانه چې هر یو تبه کې د انسان هغه وب استعمالي بهرحال نو نبی صلی الله علیه وسلم دا حالت چې ولې خلک وته پوس لراتل سزنانه راغلي وی قتل او زنانه د ازلو لګ ډیر نرمي کمزوري وي د الله پیغمبره د دومره سخت تکلیف کې نو ته دعا وغواړه چې الله پاکستان دا تکلیف لري کی وای په موږ باندې چې الله دا دومره درون تکلیف راولي نو الله موږ لغټ اجر عمره کې اجر الله پاک موږ لا هغه سیوا راکړي نو د دې وجینا په دې باندې موږ صبر کو. تاسو ګورئ ایوب علیه السلام هغه څومره لوی صبر کړو. حدیث کې راځي ولس کاله بیمارو نو یو دورونه هغه بولم خیال ساته راتلل به وسکه او خه کسانو نه کار کسان نن سبا چې یو د سره صحیح نه یو بیمار شوی نو بس خو بیا لاړې بس لکه چې مړ شوی خلک به مړوري کی ځان سره او برحال هغه دورونه هغه وسکرات له نو ډیر خپلوانو پرې خو دیو دا غيوم په اخر کې دا یو پزړه کې دارال ابل ورته وای داسې لګي چې دنه بس داسې عمل شي سکار شي چې دا غي په وجه الله پاک داسې اوسه پورې رانی ولې شیطان ولا زین ته یو وسوسه واچو په دغه ورځ باندې رب العالمین داسې وکړل چې هغه ته هغه وحی وشولا چې ته د خپل او دلته کې وبو راوځي او باغ وبو باندې هغه غسل وکړو کله چې دارونه وسکرال الله کسان رال وی قتل نو هغه خو بالکل الله صحت من کړي دي روغ رمټ کړي دي مضبوط کړي نو دې پیجندوم نه بیا او مقصد دا دی چې دې بیماری کې یوازې د جسم هغه تکلیف نه دې بیماری کې د خلکو هغه خبره هغه هم یو جدا تکلیف دی خلکو پر خودل دا یو جدا تکلیف دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم دیو جنا دا د مسلمان حق شمارل دي چې کم کس بیمار شو ته تپوس لذي چې تپوس کیږي نو د دې څه مطلب دی یعنی هغه کس رابطه کې دی هغه چا پرې خو دې نه دی پرې خو دې لیکيږي با نه د عیادت مقصد هغه دی کس بیمار دی مړ نه دی کس باندې بیماری راغله ژوند دی مسلمان دی مؤمن دی مرشوی نه دی چې هغه پرې خو دې شي. یو حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم د یو کس تپوس لاړ او هغه نبی اسلام ته رانږدې شو هغه ته وی چې اې د الله پیغمبره ورځې مې وشوې د شپې خوب مې نه کړی ورځونه د شپې خوب مې نه کړی سخت تکلیف کې ما
او د یوه ورځو کې مې څوک تپوس لم نه دی راغلی. گویا چې بعضې وخت کې داسې کسان وي چې د هغه تپوس پوښتنه ونه کړی شي. نو تاسو ګورئ چې نبی صلی الله علیه وسلم د داسې عام کسانو چې څه مشهور به هم نو د هغې تپوس له به هم ته د هغې معلومات هغه هم کو. او دا تعلیم دی مونږ ته ټولو مسلمانانو ته. نو نبی صلی الله علیه وسلم ولا ډېرې تسلی ورکړلې او دا خبرې هغه وکړلې چې ستا دې بیمارۍ او تکلیفونو سره الله ګناهونه لرې کوي او نیکۍ ستا دپاره هغه لیکلې کېږي. یو ځلې داسې وشول خپله حدیث کې راغلی نبی اسلام باندې دنیا کې ډېر عجیب عجیب امتحانات هغه راغلي، ډېر قسمه قسم امتحانات په نبی علیه السلام باندې راغلي دي. نو یو پکې دام دی حدیث کې راغلی چې د ملا تکلیف ورته ډېر زیات نبی علیه السلام ته یو وخت نو د هغې په وجه 15 شپې بې ارامه 15 شپې یو شپه چې دا مریض تیری نو دا هغه چاته پته چې مریض چې چا باندې راغلی چې هغه څنګه تکلیف کې دا خواوشا کې ټول د پراته او د تکلیف کې اړیږي راړیږي دا یو هغه ورځ وې تېره شي خو شپه بیا وې نه سبا کېږي مثال یعنې ډېره سخته ګرانې. نو نبي صلی الله علیه وسلم باندې دا تکلیف هم راغلی 15 شپې چې دی په دې تکلیف کې هغه تېرې کړي او خلکو ته به وي چې د ټول نه زیات تکلیف چې دی هغه په پیغمبرانو باندې راځي او بیا ټول نه زیات تکلیف چې دی هغه په صالحون نیکانو خلکو باندې راځي. وایي څومره چې د انسان دا ایمان او دین مضبوطي داسې په امتحانونو مضبوط راځي سخت راځي او چې کله دا دین کمزوري نو امتحانات هم په ده باندې کمزوري هغه راځي. دیو جنا صحابه کرام په دې مسلو پوهېدل نو هغوی به چې داسې کس لیده چې هغه هیڅ تکلیف پې نه راځي نو پریشانه کېدل به هغه کس ته چې دا څوک دی آیا دا صحیح مسلمان دی او که عمار رضی الله عنه هغوی ناستو خبرې اترې کولې تکلیفونو باره کې نو یو کس پکې وایي چې په ما خو هېڅ تکلیف نه راغلی نو هغه په دې باندې ناراضه شو عمار رضی الله عنه او بیا دا خبره وکړله چې په ایمان والا خو ډېر تکالیف راځي ډېر امتحانات راځي په دې مسله تاسو په دې خبره اوس لږ نور پوه شئ. وګوره خالد بن ولید رضی الله عنه خپلې ښځې له طلاق ورکړ یو ښځه یې طلاق ورکړو نو بیا چا به تپوس وکړو نو هغه صفت بیانو چې ښه ښځه وه نو خلکو یې بیا دې ولې پرېښودله وایي په دې وجه مې پرېښودله چې دا دومره وخت شو او په هغې څه بیماري څه تکلیف نه و راغلی دا دومره ډېر وخت شو او څه بیماري او څه تکلیف پې هغه نه و راغلی نو هغې پوهېدل په دې مسلو باندې. نو نبی صلی الله علیه وسلم خلکو ته ووایي چې د نیکانو کسانو باندې داسې امتحانات راځي په دې دنیا کې چې کله کله داسې وشي حدیث الفاظ داسې دي چې یو نیک سړی وي او هغه سره به د یو څادر نه علاوه هېڅ شی پاتې نشي څه به ورسره نه وي بلکل داسې کنګال به شي یو څادر به ورسره بس پاتې یو څادر به ورسره او کله داسې تکالیف او داسې مشکلات عجیبو کې به راګیر شي چې مثال نبی علیه السلام ورکړی دی چې د سر د ویښتو د ډېرو سپږو د لاسه به هلاک شي یعنې دا یو مثال ذکر کړی یو کس دی هغه سره هېڅ شی نشته نو داسې حالات کې هغه راتلی شي خو لیکن ایمان به د هغه صحیح یو څادر به ورسره خو ایمان به ډېر مضبوط وي سر به چې دی هغه ببر ویښته ببر او شبړ خو لیکن ایمان به ډېر مضبوط وي هېڅ به ورسره نه ایمان به مضبوط وي. نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل وای دا تکلیفونه په دې مؤمن بر راضی تر دې پورې
چې دې په دې مخ د ځمکه به ګرځي او ما علیه من خطیئه په د باندې به یو ګناه قدرې نه دا ګناهونه الله بالکل پاک صاحب کی بلکہ بل حدیث کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی ان الله اذا احب عبدا یقینا الله چې کله یو خپل یو بنده سره مینو کی یا غسر غل خیر غواړي نو ابتلا هغه باندې ازمیختونه راولي دنیا کې تکالیف مصائب مشکلات بیماریاں تاوانونه یرا غم نقصان د مالونو د اولاد مړ کېدل بیماریدل لوګا تندا دا ټول سيزونه راځي انسان باندې خو لیکن د دې په وجه باندې دا فوائد دي چې انسان د دنیا نه پاک صاحب شي حدیث کې راغلي چې دا شیطان ابلیس د انسان ته زنکدن کې هم د گمراه کولو کوشش کوي زنکدن په وخت کې نو کله چې انسان هغه داسې دی چې الله رب العالمین ولا ګناونه ختم کړي دي پاک صاحب دی نو د شیطان د دغه حملو نه د زنکدن په وخت کې الله پاکي بچو ساتي بیا علماء ویل دي چې اوسړه پاک صاحب شي او بیا په د زنکدن سختی په راضي نو د دې باندې هغه ته بیا سمې راويږي وي بیا ول درجه الله اوچته یو کس چې ګناونه ختم شي او بیا په د تکالیف راضي نو د الله رب العالمین ول درجات اوچته یو زنانه وا پاغي به غټه راتله نبی صلی الله علیه وسلم څخه راغله وای ما سره داسې مسله کیږي نبی علیہ السلام وی زو کستا خو خی دعا بغواړم الله به دې خکی او یادا چې دا بیماری پتا را الله راوستي دا او ته په دې باندې صبر وکي صبر پکې نو ساده پر جنتی الله به دې جنتی کی هغه بس دا صحیح ده جنت وا خو بس د الله نه دا دعا وغواړه دی غټي په وخت کې کله زما کپڑے نه اسه په پردګي مسلو نشي بس چې دا را سر نه کی خپل حیا عزت و سرم سورا فکر نو صحابه و بیا وګوره جنتی خزه لیدل واړی هغه ده جنتی خزه یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایله حدیثو کې راغلی چې دا تبا دا د جهنم د اور نه یو حصہ ده د مسلمانانو لپاره څنګه حصہ ده یعنی مطلب دا دی دا مسلمانان ګناونه وکي نو د ګناونو سزا سزا جهنم دی اوس که دنیا کې الله پاک په تبر راولي او د دې په وجبانه د جهنم د اور نه بچ کی نو تبه د تبه د خلق چې دی غسور پریشان صحیح او کیږي ورسره خبر نه دی چې دا تبه هو دی دا خو د ډیر نفلی منځونو او د صدقو په شان کار کوي د ذکر اذکار په شان کار کوي د تلاوت په شان کار کوي دا خو یو عبادت په شان کار کوي انسان بیا شکوي شکایتونه هغه نه کوي کله چې په دې پوي چې دا تیسه نو گویا چې په دې چا باندې دا تبي الله راولي نو د جهنم د اور نه اخلاصي د جهنم نه اخلاصي تر دې چې کله تکلیفونه ډیر غټ شي نو بیا خو الله دومره اجرونه ورکړي لکه شهید لچ ورکړي یو کس باندې دا تکلیف راشي چې یو دیوال پر اور غخته یو کس باندې دا تکلیف رااله چې سمندر کې ډوب شو یو کس باندې دا تکلیف رااله گاڑی وه یو کس باندې دا تکلیف رااله طاعون پر رااله یو کس باندې دا تکلیف رااله د ګیډې سه بیمارو د وجنه هغه مرشه یو کس باندې دا تکلیف رااله چې اوس وزید شهید شهادت عمر اجر والله ورکړي مقصد د خبرو هغه د دې چې
مونږ ورې دا زمونږ د ورځ شپې چې تېرېږي دا ورځ شپې چې زمونږ تېرېږي او دې کې په مونږ باندې څه تکالیف راځي رب العالمین د طرفه او زمونږ د اعمالو په وجه باندې خو زمونږ خیر پکې هغه دا وي چې ګناهونه زمونږ نه لرې شي الله پاک معافي وکړي خو لیکن یو حدیث دی هغې ته ډېره توجه پکار نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وی په مؤمن باندې تکلیف راځي نو دې باغې نه عبرت واخلي دې هوښیار شي اکثر په دې بیماری کې کډیر بدبخت انسان یا جدا خبره ده خو اکثر دې بیمارو کې انسان چې دې غزل نرم شي توبه وباسي او ذکر اذکار کې کوشش کوي بلکې اکثر بیمارو کې داسې موشي چې وادي کوي چې الله زبدا کوم دیو جنا دا مسله ده چې کومه وادي دې کړي نظرونه منلي هغه پوره کوه بیا دا بدبختیونه کې چې خښوي نو هغه خبرې د خپل بیا ټولې یری کړي دا څه ونه کوي نو مؤمن سره یو خدای ګناهونه معاف شي بل هغه آینده د پر عبرت واخلي چیرې سټې مونږه بیمارې دې شمه او بیا به دا مزید نه وي اوس الحمدلله سترګې مې کار کوي جبه مې کار کوي غوږونه کار کوي لاس خپې کار کوي عبادت کولې شمه سوخ کې حادثه را سره وشوله سناکاره بیماری رااله بیا به دا عبادتونه مې زړه غواړي خو نه بشم کولی نو زر را بیدار شي او راویښ شي او عبادت هغه شروع کی او کوي عبرت واخلي آینده د پاره او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم چې کافر او منافق خلق دي هغه هم الله راونی سي الله رب العالمین راونی سي هغه هم دا تکلیفونه دا د کافرو ملکونو کې هسپتالونه نشته د کافرو ملکونو کې اکسیډنټ نه کیږي هلته زلزلې سیلابونه او طوفانونه نه راځي هغه باندې یره او غمونه نه راځي دا غي بچی نه مړ کیږي هغه باندې بیماری راځي هر څه پغی راځي نو منافقانو باندې چې راځي کفارو باندې دیت نه هیڅ عبرت وانه او نبی اسلام بیا مثال ورکړی وي داسي لکه ساروی چې مالک ولګي هغه ساروی وتړي او خطړي او بیا پرانځي ستده پار نو هغه ته دا پته نه ستده پاره وتړل او ستده پاره پرانست او مؤمن سره خو چې سلګ تبدیلی ځان کې محسوسي سمې کړی کوم جرمونه مې وکړل کومې خطايانې مې وکړې زر توبه او استغفار کوي رابطاریږي ولی هغه ته دا پته ده چې رب العالمین د غټ عذاب نمخ کې وړو کې عذاب ورکي دې د پاره چې داخلك الله ته رجوع کی الله طرف ته راوګرځي هر مؤمن مسلمان ته د دې مسلې پته ده چې الله رب العالمین د غټ عذاب نمخ کې د لوی سزا نمخ کې وړه سزا انسان لور کوي چې د راویغ شي رابیدار شي او الله طرف ته راوګرځي دین طرف ته آخرت طرف ته الله او رسول طرف ته راوګرځي نو د رابیدار شي نو دوی چې دا کوم خلکو باندې په مخه باندې مشکلات راځي تاوانونه دي او کور کې مسائل دي مشکلات دي پریشانای دي بیماری دي او دې ته سوچ نه کوي چې اخر دا ولي نو اسنه چې دغه هغه معاملې کې زه ته په هغه معاملې کې کوم چې پیغمبر وایي چې دا خو ساروي وتړل شو او کلاو کړی شو دې په هیڅ نه پوي نو دې خبرې ته پوره فکر او توجه پکار ده بیا کله به صحابه کرام هغه لړل او د مریض څخه نو هغه به تسلی ورکول همیشه د یاد ساتل پکار دي چا باندې چې غم راغله تکلیف صدر مصیبت بیماری ده کته داغه د زخم مرهم نشي جوړې ده
بس دا خوله دې بنده که بس که ته ښه خبره نشي کولی غلی ډېر ظالمان داسې د هغوی غمونه نور سوا کوي هغوی به نور یری هغوی به نور پریشانه کوي هغوی به نور تکلیف کې غورځي که تسلی نشي ورکولی نو غلی نو ډېر صحابو به ډېر ښه تسلیانې ورکولې او دا یو مسله ده ډېر ښایسته حدیث و ما پړاو په هغې کې داسې مسله راغلی وه چې وی الله ملائک مقرر کړي سپیشل خاص ملائک چې هغه خاص دي بیمارانو څخه راځي د ناجوړو خلکو څخه راځي او صرف دا چیک اپ کوي دا ګوري چې دسکه کم خلق تپوس لراشي دا تپوس لدل چې یا زر ملائک دل دعاګانې غواړي یا د جنت باغچې کې سریدل دومره ثواب لري دا تپوس لدل دا یو غټ عبادت دی نو هغه ملائک صرف دا چیک کوي چې د مریض څخه څوک راشي تپوس پوښتنې لا او دته وایي چې ته څنګه نو د جواب کې څه خبرې کوي وګوره چې ته تلی ته هم ښې خبرې کوي خو مریض له هم پکار دي چې هغه صبر وکړي ټیک ته په دې کور کې چې ډېر تکلیف کې دی کور والا ته پته ده ورور ته ښځې ته پته ده نو هغه هغوی ولا دوایانې په ټیم ورکوي هغوی هسپتال ته ضرورت دی وایي به بعضې کسانو ته وایي زما دا تکلیف دی ماله دا وکړي ده خو لیکن چې خلک دې تپوس له رالل او ته ورته ډېر ووایې چې زما سر مې ماتېږي او زما خپې ماتېږي او زما ګېډې دردونه داسې ده هغوی به تاله څه وکړي نو دې وجې ته به هغوی ته وایې چې بس الحمدلله د الله شکر دی انشاءالله ورو ښه کېږم د الله نه امید دی ښه به شم داسې تسلی خبره نو ملائک چیک کی چې د څه خبرې وکړي که ده وي ښې خبرې وکړلې دې کسانو ته نو درې کاره وي یا خو رب العالمین فرمایي چې که ته مړ شوې دغه بیمار نو بخلې به بخلې شی جنتي به او که صحت مې دله درکړو د دې غوښې او د دې وینې نه ښه وینه د دې وینې نه ښه وینه بدل درکم د دې غوښې نه ښه غوښه بدل درکم او ډېر ځله داسې یو بیمار چې دی د بیمارۍ نه مخکې چې څنګه وي او د بیمارۍ نه بعد چې الله وله صحت ورکړي نو اکثر ښه شي د هغې نه هم ښه شي زیات ښه شي نو نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته دا خبرې یادې کړې وې دې خبرو ته توجه کوي زما په خیال انشاءالله دا به ضروري وي یو یې دا ویلي و چې دې تکلیفونو سره تاسو نه ګناهونه داسې لرې کېږي لکه چې یوه اونۍ خزان موسم کې لکه ابو هريره رضی الله عنه یو ځل یو زنانه ورته تکلیف او شکایت خبر وکړه ډېر تکلیف دی بیماري ده هغه ورته وایي تا د دې خزان موسم کې د ونو ته خیال کړی دا پاڼې چې څنګه را دوړېږي وایي داسې د الله ګناهونه دوړوي هغوی د پیغمبر نه زده کړو پیغمبر ورته ویلي چې دا خو دا تکلیفونه ګناهونه داسې دوړوي لکه د ونې نه چې پاڼې را دوړېږي یو مثال دویم یې دا ویلي چې دا انسان داسې صفا کوي تاسو خیال کړی دی دا سونا چې جوړیږي سره زر چې جوړیږي نو اول چې سونا راړلی شي دا دغسې یا اول چې راوباسلی شي دا داسې ټول ګنده صحیح ده څوک به زړه ته نه کېږي چې دا زه واغوندم یا واچو ډېر مرحلونه تېرېږي او هغه سونار لګېدلی دی اور یې ورته نیولی دی او په اور باندې چې دی هغه صفا کوي را صفا کوي په اور یې بله کي نو سونت یې جوړه شي وچمکېږي نو الله رب العالمین خلکو له دا تکلیفونه ورکوي سونت یې جوړوي سونه نبی علیه السلام وایي لکه څنګه چې دا لوار د اوسپنې نه زنګ لرې کړي
داسې تاسو باندې تکالیف چې راځي تاسو نه زنګونه لري کیږي. نور مثالونه، یو مثال نبی صلی الله علیه وسلم هغه داسې ورکړی دی چې د تکالیف سره خلق د دې ګناهونو داسې صفا سوتره شي لکه ګلای او برب چې بل نه راوریږي او بالکل صفا تک سپین. دا مثال انسان توجه دې ته پیدا شي. اوس اخري واقعا هغه ذکر کوم بیا درس ختمو. ټایم ډېر زیات خو نشو سوره ان شاء الله یو څو منټو کې دا واقعه وګورئ. نبی صلی الله علیه وسلم د پپوزیو زبیر رضی الله عنه او پاغه باندې د نبی علی السلام خینا واده وا او هغه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لوروا اسماء رضی الله عنها عائشہ رضی الله عنها اور د دې زبیر رضی الله عنه یو زوی د مشهور صحابي عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه د نورم زامنو یو پکې عروه ابن زبیر عائشہ رضی الله عنها خوره هغه واقعه ده. هغه سره داسې معامله رااله چې ولید ابن عبد الملک په وخت کې هغه ته راغوته نو دوی په لار باندې تلل د دې په دې خپه کې د اټکو ته باندې یو قسم لا دا تڼا کراوته. هغه یو معمولی خبرو دوره پروا نه کوله. هغه سیوا شو لا تر دې چې داروغه خپې ولا راونی ولا او دا پاندې ته دا کیسه او دغه سفر کې د اخر دا چې هغه کی جواب باندې د کینو چې ته دې یو ستاسو ډیر غټ تکلیف دی او دغه تکلیف دوران کې یو د الله سور نعمتونه دی دا وګوره موږ په یو باندې څنګه سورله الله را کړی دي او دې سفر دوران کې دا سوشول د یو زیو هغه خچر چې په لته وو هغه سر مړ شو. یو طرف ته دا تکلیف دی بل طرف ته هغه دی. سفر خلاص شو بادشاہ څخه ورسېدل چلته ورسېدل نو هغه طبيبان دا حکیمان ډاکټران چې کوم هغه راجمع کړل او هغه دا وایي چې دا تکلیف دا زخم دوره سیوا شوی دی چې دې سره وسه نه کیږي دا خپل کټ کول غواړي. نو دا ته څنګه کټ کوي وای تعالی موږ یو شربت درکو ته بیا نه پويږي ته بیا وشش وای نه زه بیهوش شم زه الله څنګه یادو او چې زه بیهوش انسان خپل رب هم نه پیژني. مثال دا غي خپل یو نو زما بیهوش کول به بګنی او زه ډډه لګوم تاسو مال د خپل نو هغه وخت چې کوم نا بلیډ هونته و داري په شانتي هغه غي سور کو په اور باندې او په خپل ولا کې خو پندای دي زه او دا خپل ولا کټ کولا او د بدا داسې کول او ځان قابو کړو داسې یعنی سلف صالحینو هغه دا وای یو فریادونه دا هم خنه کړه چې انسان دی فریادونه داسې زونه د دې نه کې پېتی نه کټ کړل په دې حالت کې بیا هغه رستو هغه لګید او هغه خپای چې د مسلمانانو یو قبرستان واغې کې دفن کړل هغه کې خپل خپا غای هغه کړل او مقصودی خبره ده په دې دومره تکلیف کې څه وای یو خپک الله واغستله یو طرف ما سلو طرفونه یو دوا درې سلو
باقی درې خوشته وای که یو زوی الله واغستو باقی څلور زامن می نور شته نو زه خدای الله شکر ادا کوم چې راکړي سيزونه ډیر دي او چې واغستل هغه کم دي نو څومره عجیب خلق وو هغه څومره ناشنا خلق وو نو دیو جن هغه الله پاک دنیا کې هم کامیاب کړو او دنیا کې داغي د پاره د رضا او د خوشاله خبرې هغه کړې او آخرت کې هم هغه کامیاب خلق دي نو رب العالمین دې زموږ زړونو کې د انبیاء او صحابه محبت اغواچی والله پاک دې مونږ لا هم په نعمتونو باندې د شکر ادا کولو او په مصائب او تکلیفونو باندې د صبر کولو توفیق هغه راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.